بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه مظفر شاه یم او تاسو ګورئ mp.news.pk. ګرانو کتونکو، تاسو به په فیسبوک باندې او داسې په مختلف سوشل میډیاز باندې کتلی وي چې یوت اسمبلی او یا یوت MPA یا MNA دغه پوسټونه نن سبا په سوشل میډیا باندې چلیږي، خو ډېر ملګري زموږ د دغې نه ناواقفه دي چې یاره یوت اسمبلی څه شی دی یا یوت MPA MNA څه ته وایي او دوی به څه کار کوي. ګرانو کتونکو، په دغې حواله سره نن زموږ نننی پروګرام دی او زموږ سره نن ناست دی په سټوډیو کې عادلزیب خان، څوک چې د یوت اسمبلی کې یوت MPA سلیکټ شوی دی او دوی باقاعده خپل عهد هم اخیستی دی. نن به هم په دغې حواله باندې د عادلزیب خان سره ګپ شپ لګوو چې آیا یوت MPA یا MNA به څه کار کوي او دغه اسمبلی څنګه په وجود کې راغلې ده. عادلزیب خان، تاسو ته په خپل پروګرام کې او خپل سټوډیو ته په راتګ باندې هرکلی وایي. عادلزیب خان، دا راته ووایي چې یوت اسمبلی یا یوت MPA دا څه شی دی او د دې اسمبلی به څه کار وي یا ستاسو څه کار دی؟ لږ وضاحت د دې وکړئ چې زموږ کتونکي به دغې باندې پوه شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د څه چې نه مخکې خو زه ستاسو مظفر شاه شکریه ادا کوم، ستاسو د پوره ټیم شکریه ادا کوم. یوت اسمبلی چې ده دا د نن تقریبا یو 2 کاله مخکې رخ شوې ده او د دې داسې خپل یو کابینټ دی، خپل پرزیډنټ دی او خپل پوره یو کابینټ دی او دا داسې یو ځوانان هلکان دي، سټوډنټان دي، دا هغوی رخ کړي ده او زه هغوی ته داد ورکوم چې د هغو د یوت دپاره یو دومره ښه پلیټفارم رخ کړی دی. اصل کې د یوت اسمبلی چې دی دا د ګورمنټ کومه غټه اسمبلی چې ده چې د هغې یو وړوکې غونډه کې یو ټرایل بیس باندې لکه یو سیسټم یې رخ کړی دی چې په هغې کې هغه ځوانان چې کوم ایجوکیټډ دي، که عام سوشل ورکر دي، هغه راځي دې یوت اسمبلی ته، دې کې هغه سلیکټ کېږي او په دې کې هغوی ته ټریننګ ورکولی کېږي. داسې ټریننګ ورته ورکولی کېږي چې که په مستقبل کې دو په خپل علاقه کې الیکشن کې آیا دو به هغه هر څه څنګه هینډل کړي، یا که دو را روان اوس مونږ زموږ خلکو ته دا پته نشته چې اسمبلی کې بیل څنګه پاس کېږي یا په اسمبلی کې څه دي، نو دا د دوی لپاره یو ټرایل دی، یو ټریننګ دی چې هغې کې دوی ته ټریننګ ورکولی کېږي چې دلته کې به دوی یوت اسمبلی ته راغلي او ته دلته کې به بیل څنګه پاس کېږي، دلته کې به قانون سازي څنګه کېږي. مطلب دا دی چې د کومه چې غټه اسمبلی ده د هغې هغه مکمل ریهرسل به دلته کېږي. دلته کې کېږي ټول هغه سیټ اپ دلته کې دی. د دې ځای نه به تو مخکې ځې، که ته په سیاست کې ځې جو ټیک ده، که سیاست کې نه ځې د سیاست نه علاوه ته سوشل ورکر یې هر څه یې، نو دا د یو ټریننګ درکوي. دا داسې دی چې زموږ هغه ځوانانو ته کوم چې د مستقبل کې را روان دي چې هغو ته د هر یو سیسټم لکه ملک ترقیم په دې کوي بلکل چې زموږ خلکو کې هغه اویرنس، هغه هر څه شعور راشي چې بهایي اسمبلی څه شی دی یا چې دلته کې بیل څنګه پاس کېږي، قانون سازي څنګه کېږي، نو چې دا زموږ هر یو ځوان ته پته وي نو زه یم چې زموږ ملک به په ترقۍ باندې. ښه، عادلزیب خان، دا راته ووایه چې د دې اسمبلی ته د رسېدو یا د MPA MNA سلیکټ کېدو دپاره څه کول دي، څه ټیسټ پاس کول دي، څه دي د دې دپاره؟ تاسو دغې مقام ته څنګه رسېدلي یئ؟ مونږ چې دی نو د دې خپل یو فارم میلاویږي، فیسبوک باندې هم شته دی، د دوی خپل ځان یو پیج دی KP یوت اسمبلی. مونږ هغه فارمونه جمع کړل او بیا چې دی نو هغې انټرویو شوه، د دوی خپل هلته کې کسان سلیکټ کړي دي، ښه ایجوکیټډ، ښه د دوی خپل پرزیډنټ او سیکرټریان او هغه ټول هلته کې ناست دي، د دې بیا انټرویو شي، په هغه انټرویو کې بیا سلیکشن وشي. هغه کریم خلک ترې راغونډ دي چې دوی ته پته چې آیا په دې سړي کې دا کوالټي، دا هر څه پکې شته دی چې دې مخې ته د ملک له د یوت له څه کولی شي. نو هغې په دغې پروسس باندې مخکې د هغې تلل دي، نو هغه فارم هر څه چې دی هغه به جمع کړي، بیا انټرویو ده او بیا سلیکشن دی، بیا ووتو زموږ ټیک. نو په دغې طریقه کار دی، په دې باندې به ځې دې ته. ښه، دا راته ووایه عادلزیب خان چې
تاسو سلیکټ شوئ ایم پی ای ووټ هم تاسو واخیستو ده اوس تاسو د دې طریقه کار څنګه دی چې یاره تاسو بس کار بس تاسو نه اخلي ګورنمنټ چې کوم دی یا تاسو چې سلیکټ شوي نو تاسو آیا په خپلو علاقو کې کار کوئ که دغه څه ترتیب دی؟ بالکل جی دا چې دی دا زموږ یو ټریننګ سیشن دی په دې کې موږ ته ټریننګ راورکول کېږي زموږ چې څومره زه سلیکټ شوی یم د دې ځای نه نو د دې طریقه کار دا دی دلته کې چې زموږ د یوت څومره مسلې دي څومره بیسیک مسلې دي څومره وړې ګټې څومره مسلې دي دا ټولې مسلې به موږ راغونډو په دې باندې موږ هلته کې په اسمبلۍ کې بحث کوو په دې به موږ بیل پاس کوو دا به بیا زموږ صوبایي غټې اسمبلۍ ته ځي دا بیل به بیا هلته کې پاس کېږي او هغه چې دی هغې باندې به مخکې کار کېږي لکه دا دومره یو ښه پلیټفارم دی د ځوانانو لپاره چې اوس دلته کې زموږ دنیا داسې مسلې که زموږ ایم پی ګان دي زموږ ایم ان ایګان دي نو هغه خو بس د الیکشنه پورې د هغوی هغه اکټیویټیز الیکشن کې راشي یا که په کلي کې کار کوي نو بس هغه کار یې چې کوڅه رخ شو او ما له ټاسمرمر ولګېدو ما ته دا وشو نو زه یم چې زموږ دغه مسلې زموږ دغه نه دي زموږ غټه مسله دا ده د ایجوکیشن مسله ده زموږ د جاب مسلې دي زه یم چې زموږ په بجټ کې زه یم چې 20% بجټ زموږ صرف ایجوکیشن ته وباسي ولې چې زموږ ایجوکیشن زموږ په هر یو ماشوم زموږ ایجوکیشن سیستم برابر شو او زموږ ته دغه د ایجوکیشن کم شعور چې دی هغه هر څه موږ ته میلاو شول دا دی زموږ ملک چې دا موږ وایو چې په 100 کال کې به ترقي کوي او په 20 کال کې به ترقي کوي نو زه یم چې دا به ډېر زر ترقي وکړي د ایجوکیشن سره بلکل ډېر همدا راته ووایي چې د دې زموږ د ستاسو سره زموږ د کلي نه یو دوه درې نومونه نور هم دي چې هغه په دې اسمبلۍ کې سلیکټ شوي دي آیا د دې داسې څه طریقه کار دی چې د یوې علاقې نه به څومره کسان سلیکټ کېږي؟ نه دغه څه طریقه کار نشته دی چې د یوې علاقې نه به څومره سلیکټ کېږي د دې خپل 3 پارټیانې دي په دې کې یو اتحاد ده یو خدمت ده یو جذبه ده نو د دې چې دی که د هر څه د دې خپل تعداد د دې تقریبا 13,000 دی که دې سمثینګ زما په خیال کسان اپلای کړي وو په هغې کې 300 کسان دوی اخیستي دي دا 300 کسان چې دي نو دوی به بیا په دې کې هر یو کس خپله پارټي د هرې پارټۍ بیا خپل منشور دی نو هغه به بیا هغه پارټي سلیکټ کوي د دې بیا خپل وزیراعلی دی خپل سپیکر دی خپل ګورنر دی نو هغه به بیا په دغې طریقه کار باندې هغه سیسټم روان وي بل دا غټه خبره ښکلې مزناکه خبره پکې دا ده چې موږ هم داسې سیسټم پکار دی څنګه چې خیبر پښتونخوا یوت اسمبلي ده په دې کې پیپلي شته په دې کې مسلم لیگ شته په دې کې پی ټي آی شته په دې کې نشنل شته په دې کې قومي وطن پارټي شته په دې کې اچکزي شته هر یو پارټي په دې کې شته دی خو دا ټول دې ځای ته راویستي دي او په دې ځای کې دنده د هر سړي خپل یو سوچ دی خپل فکر دی خپله پارټي هغه په خپل ځای ده خو په دې ځای کې به تو صرف په دې 3 پارټیانو کې یوه پارټي سلیکټ کړي او په هغې باندې به مخکې ځي لکه دلته کې به زموږ سوچونه ټول یو وي لکه که تاسو وګورئ زه یم که دغسې زموږ سوچ یو شو او هغه داسې په یو پلیټفارم باندې شو نو انشاءالله تعالی چې دې سره به زموږ کوم نوی کل چې را روان دي کوم نوي ځوانان چې د هغو د میل نه به دا لرې شي چې به زه پیپل پارټۍ یم موږ د پاکستان یو دا ملک زموږ دی دا معاشره زموږ ده دا کشران زموږ دي مشران زموږ دي موږ به د دوی دپاره هر څه کوو زه اکثر ډېر زیات خفه یم زه یاره هر یو پارټۍ والو چې موږ ټیک یو بیا هم زموږ سیسټم نه ټیک کېږي نو ولې نه ټیک کېږي صحیح دلزیب همدا راته ووایه چې دا چې کوم سیسټم دی یا د یوت اسمبلي ده آیا دا په نورو صوبو کې شته دی که صرف په کې پي کې کې دی او په کې پي کې کې دا د کله نه په وجود کې راغلی دی دا خو فلل په خیبر پښتونخوا کې د اوس نشنل یوت اسمبلیانې چې دي نو دا شته دی د دې پنجاب کې هم شته دی نورو ځایونو کې هم شته دی او خیبر پښتونخوا یوت اسمبلي چې ده دا صرف په پښتونخوا کې ده په نورو ځایونو کې داسې نشته دی ځکه چې ما ملګري د سیند کې ډېرو ځایونو کې او سره ما رابطه کړې ده نو هغو ځایونو کې دا سیټ اپ نشته دی دا صرف دلته کې دی او انشاءالله تعالی هلته کې به هم زه یم چې کولاو شو امید لرم چې هلته کې هم داسې ځوانان که زموږ نه کېده موږ به هم هلته کې ځو خو زه یم چې هلته کې هم دا سیټ اپ روان شي زموږ دا نوي ځوانان چې دي چې دا د دوی سوچ او فکر نه دی دا یو شي نو چې دا یو شو نو دوی به د خپل ملک نه د کلي نه د قام نه را روان نسل له به څه نه څه وکړي
ټیک د زه خان یو پوښتنه به درنه دا کومه چې تاسو چې سلیکټ شوي د دې اسمبلی کې نو د دې تاسو ته به څه سیلري میلاویږي که نور به داسې ثمرات وي دغه پکې شته دی که نه؟ نه یې په دې کې هېڅ ثمرات نشته نه څه سیلري شته دی دا بس هغه الله پاک انسان له هغه جذبه داسې ورکړي د خدمت هغه چې هغه به بیا دې ته سوچ نه کوي که ما ته به د یو ځای کې سیلري میلاویږي یا ما ته به دې کې څه فایده مونږ خو چې دی بس صرف د دې لپاره راوتي یو مونږ چې د ماحول ته ګورو د هر څه ته ګورو مونږ وایو مونږ د مشرانو چې کوم ځای ته رارسولي یو کوم هغو چې زموږ دپاره سوچ کړی و هغوی مونږ هغې خپل ځای ته رارسولي یو خو چې اوس آیا مونږ به د خپل راروان نسل دپاره د خپلو ځوانانو دپاره به څه کوو نو په دې کې داسې دغه څه دغه نشته بس د خپل ژبې به بیا خدمت به کوي ټیک ده عادلزیب خان ستاسو یو سماجي بیکګراوند هم دی تاسو دلته کې منډې کړې کوئ اوس یو اختیار هم په لاس کې درغی نو څه ګڼئ چې د دې خپل علاقې دپاره د تحصیلي بریکوټ دپاره به د څه کولو اراده مو ده مخکې نو ارادې خو زمونږ ډېرې دي او تاسو ته څنګه پته ده زمونږ ایجوکیشن کې کار روان کړی دی په خپل ځاني باندې منډې تړلې وو او دغه دوه ګورمنټ سکولونه مو جو انشاءالله تعالی الله پاک د چیدا او زمونږ د یار دوست او د ښېګړې فلاحي تنظیم هغه منډې تړلې وې هغه الله پاک وکړلو نو انشاءالله تعالی زما به په اسمبلی کې هم د څه نه غټ دغه چې دی هغه به زما په ایجوکیشن باندې ځکه چې دا واړه مزویمه چې مونږ اکثر دا وایو یاره د پرایویټ سکول ماشوم ته کړی دی او د سرکاري سکول ماشوم نه دی ته کړه نو د دې ما یو پوره د ایجوکیشن باندې ځان خپل یو دغه تیار کړی دی نو انشاءالله تعالی زما به د څه شي نه غټ اکټیویټي غټ کار به زما په ایجوکیشن باندې ورپسې چې دی نو ورپسې به زما به داسې اویرنس دغه به کوو سکولونو کې ګورمنټ سکولونو کې پروګرامونه به ارینج کوو نن سبا زموږ نوی نسل چې دی نو موبایل یو ډېر ښه دغه دی خو هغه ډېر په نیګیټیو دغه باندې استعمالېږي نو زمونږ د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی د څه چونه غټ پراجیکټ دا دی چې مونږ د زمونږ کلی نوی نسل دی چې دا مونږ د هغې منفي کم د غلط نیګیټیو کوم اکټیویټیز چې دي د هغې نه هغه مونږ منې کړو او پازیټیو سایډ ته یې راولو نو انشاءالله تعالی مونږ به په ایجوکیشن باندې ډېر زیات کار کوو او کوم چې دا نوی نسل دی چې د دوی داسې په اکټیویټیز کې مونږ مصروفه کړو چې د هغوی د نور نیګیټیو اکټیویټیز نه هغه ریحان پازیټیو سایډ ته راشي ټیک شه عادلزیب خان ستاسو یو جهان مننه چې زمونږ په وینا باندې تاسو دلته کې راغلی او موږ هم ټایم راکړو نو ستاسو ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو تھینک یو ګرانو کتونکو دا و عادلزیب خان د کوټې کلي سره یې تعلق دی یو سماجي شخصیت دی سماجي او سیاسي ورته ویلی شو دوی د کلي او د ولس دپاره همیشه خپله منډه تړولې ده اوس په یوت اسمبلی کې هم سلیکټ شو او دغه د یوت اسمبلی یا یوت ایم پی ای په باره کې نن موږ تاسو ته دغه خپل وضاحتي پروګرام د ایم پي په سکرین باندې خو تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوردا مظفر شاه بچلا اجازت ورکوي د لوی الله پاک